قرآن د دې ټولو کتابونو نگهبان دی او قرآن د دې ټولو کتابونو د هغې محافظ دی. قرآن د مخکې ټولو کتابونو مضامین چې څومره مضامین هغه ټول قرآن مجید محفوظ کړي دي. خو چې قرآن نه وي نو نن به موږ نه توحید پیژندو نه په توحید پوهېدلو او نه به چې کوم دی نن موږ د پیغمبرانو مراتب او مناسب پیژندل، یعنې د پیغمبرانو منصبونه د هغې مرتبې بیا موږ نن نه پیژندلې. خو قرآن نه وي ځکه چې تورات، زبور، انجیل په دې ټولو کتابونو کې چې کوم دی اهل کتابو تحریفات کړي دي، احکامات تر دې پورې ظالمانو پکې دا هم لیکلي دي چې نوح علیه السلام معاذ الله په خپله دیره کې به شراب څکل معاذ الله او والعیاذ بالله هغه به بربنډ و. دا په تورات کې چې کوم دی یهودو شامل کړي، دا خبره پکې هم شامله کړې ده. یهود اوس هم د هغې په تورات کې دا خبره لیکلې ده چې والعیاذ بالله لوط علیه السلام د خپلو لونو سره والعیاذ بالله بدکاري کړې. یعقوب علیه السلام وی په لار روانو د یو کس سره چې کوم دی پرځول شو، وی هغې ته ولې ما سره پرځول کوي؟ دواړو پرځول کول. وی اخره کې چې سار شو نو هغه ورله لته ورکړله. وی اخره کې ورته هغه ووایي چې زه ستا خدای یم والعیاذ بالله ثم والعیاذ بالله. داسې قسمه خرافات هغوی په تورات کې په پخواني کتابونو کې چې کوم دی شامل کړي. نو قرآن نه وي نو بیا به د پیغمبرانو مراتب موږ نه پیژندل. د هغې حالانکې انبیا علیهم السلام ټول معصوم دي، معصوم. هغې الله د ګناه نه بچ ساتلي دي. څومره انبیا علیهم السلام چې الله را لېږلي دا معصوم دي زموږ کې. صحابه چې څومره دي دا محفوظ دي او مغفور دي، دا مغفور دي. خو اجتهادي غلطۍ دي شوي دي هغه الله د مخکې نه معاف کړي. غلطۍ دي شوي دي صحابهونه هغه الله معاف کړي دي، مغفور دي، الله بخلي. او انبیا علیهم السلام هغه معصوم دي، هغه الله د ګناه نه بچ ساتلي دي. ځکه د انبیا علیهم السلام تربیت هغه الله جل جلاله په خپله باندې کوي. نو دا قسمه خرافات کو چې قرآن نه وي نو نن به چې کوم دی مونږ هم د پیغمبرانو مراتب نه پیژندل، توحید به مو نه پیژندو، رسالات به مو نه پیژندو. خدا د قرآن برکت دی چې قرآن د مخکني ټولو مضامینو د ټولو کتابونو نگهبان دی، نگران دی او امانتګر دی. سلیمان علیه السلام باره کې لیکلي دي چې د هغه کور بتخانه او د هغه په کور کې به چې کوم دی د بوتانو عبادت کېدو والعیاذ بالله ثم والعیاذ بالله. ټولې په انبیا علیهم السلام باندې تهمتونه بهتانونه تړلي دي. نو قرآن و مهیمنا او قرآن نگهبان دی، دا امانتګر دی علیه په دې ټولو باندې، د دې ټولو کتابونو نگهبان او نگران دی.